نو د هغه پلار هم نه پرېږدي ابو سفیان رضی الله عنه. ولې چې بیا هغه د کفارو سردارو او د نبی علیہ السلام خلاف جنگ کړو په حالت کفر کې. په حالت کفر کې خو ډیر شي صحابو د اسلام او د اهل اسلام خلاف جنگېدلیو. یو مثال بدر کم د حضرت علی رضی الله عنه ورور حضرت عقیل چې اسلام نو قبول کړي. په جنگ بدر کې د نبی علیہ السلام او د مسلمانانو خلاف جنگېدو کو نه جنگېدو چې بیا گرفتار شو. بیا وروسته ورته الله د توبې توفیق ورکو. د نبی علیہ السلام په صحبت سره صحابي درجه وموندله. نو کله خو هم د هغه نوم وانغېستو چې د ګوره په حالت د کفر کې د نبی علیہ السلام خلاف جنگېدو. او معاویه رضی الله عنه چې د نبی علیہ السلام خلاف په احد کې جنگېدلی و. اکه یادوي بل حدیث ته نه ګوره ان الاسلام یهدم ما کان قبله. کله چې انسان اسلام قبول کی د اسلام په برکت سره د حالت کفر ټول ګناهونه الله معاف. بس اسلام قبول کو سه معاف کوي کنه. خدا بغض کینه حسد ډیر عجیب سیز دی. داسې ستنې ورته لګی چې ووایه څه بکواس وکړه د فلاني متعلق.